جذبے سرا کم مینه او اخلاص سرا کم اتفاق سرا نن تاسو دلته کې رااله دا پروګرام هم کامیاب کو دا جلسه هم کامیاب کا دا د دې خبرې ثبوت دی چې ان شاء الله سبا چې دی ستاسو دی عزتمندو زه د هغې ملګرو د هغې مشرانو چا چې نن په قومي وطن پارټۍ کې شمولیت اختیار کړو خصوصا لال بہادر خان نعمان اقبال خان ابراہیم خان اسامہ اقبال محمد فیاض او د هغوی سره ګڼ شمېر نور عزتمند مشران د هغوی ته د خپل نخوا د قومي وطن پارټۍ د ټولو کارکونانو له طرفه هرکلی وایم او دا یقینداني ورله ورکوم چې تاسو یو صحیح فیصله کړې ده انشاءالله یو ځای به د دې علاقې د ترقۍ د سوکالۍ لپاره د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپا په مشرۍ کې جدوجہد به کوو او انشاءالله دا علاقه به د ترقۍ په لاره روانه میدان باندې مونږ ډېرې جلسې کړي دي جانجې مجي صاحب هم هغه یو جلسې طرف ته اشاره وکړه ما ته یاد دي چې کله دلته کې د ګیس افتتاح کېدله نن هم د ډېرې مودې پسته زه بیا همغه ماحول وینم ما ته د 2002 هغه جلسه مې یاده ده نن په ملګرو کې په مشرانو کې په ځوانانو کې زه همغه جوش و جذبه وینم او انشاءالله داسې ښکاري چې خلکو هم فرق محسوس کړی دی دا څلور نیم کاله منځ کې یو ګیپ راغی په اسمبلو ته نور خلک لاړل د ډېرو خلکو جوړې دا خیال و چې دا قیادت کول ډېر آسان کار دی د ډېرو خلکو دا خیال و چې په دې اسمبلو کې کېناستل او د عوامو مسایل حل کول چې دي دا ډېر آسان کار دی خو زما خیال دی چې اوس خلکو ته فرق محسوس شو چې دا د هر چا د وس کار نه دی دا ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپا دی جناب آفتاب احمد خان شیرپا دی چې هغه اسمبلی کې که وي او که نه وي د هغه یو مؤثر آواز دی د هغه په آواز سره اسلام آباد متوجه کیږي د هغه په آواز سره پېښور متوجه کیږي د هغه ټوله خیبر پښتونخوا متوجه کیږي نن عزتمندو خلق ولیدل چې په مرکز کې حکومتونه په صوبې کې حکومتونه خو هغه قومي وطن پارټۍ چې کوم کارونه شروع کړو هغه هم سرته ونه رسولی شو نوې منصوبې خو یو طرف ته هغه زړې منصوبې سرته ونه رسولې د داسې ممبرانو نه داسې قیادت نه به موږ څه تمه لرو نن د هغوی مشر راپاڅي بیا وایي لیول پلینګ فیلډ نشته لیول پلینګ فیلډ هغه نور څه نه غواړي د 2018 والا ماحول غواړي چې په هغې کې مخالفین ټول تړلي او دلته میدان صفاو اوس ته موږ دا ویل غواړو چې قوم را بیداره شوي دي دا پښتانه را بیدار شوي دي دوی به د خپل حق تحفظ به کوي به د خپل قیادت تحفظ به کوي به سلیکټډ اسمبلی جوړې شوې خو دا خبره هغه خلکو ته هم ثابته شو چې چا دا سلیکټډ اسمبلی جوړې کړې وې چې خلک په کرسۍ به کښېنوي
خو هغوی هغه شان د کارکردګي نشي کولی چې څوک د سیاسي عمل نه نه تېر شوی چا چې د سیاست سختې نه لیدلې بیا خصوصا زه د ځموارو د شرپو مشرانو ځوانانو د دې د ټولو خلکو د خپل د میندې خویندو ډېر زیات مشکور یم چې په هره سخته کې هره مشکل وخت کې تاسو مونږ سره ودرېدلي او ستاسو په اتفاق او ستاسو په جدوجہد په بد نتیجه کې الله تعالی مونږ ټولو له بری راکړی دی شهید وطن حیات محمد خان شیرپو چې کله د سیاست میدان ته ووتو نو هغه وخت سره ډېر کم عمر و لوی سیاسي پارټۍ هغې وخت کې موجود وې غټ غټ سیاسي لیډران موجود وو خو چې د ستاسو اتفاقو سره ستاسو په شانتې د مشرانو برکتو سره ستاسو په شانتې ځوانانو همتو سره او د میندو خویندو دعاګانې ورسره وې نو هغه په ډېر لږ وخت کې په ټولې صوبې کې ځان له نوم پیدا کو زموږ د کلي له نوم پیدا کو زندہ ہے شیرپو زندہ ہے زندہ ہے زندہ ہے شیرپو زندہ ہے بیا د هغوی د شهادت نه پسته ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو په سر باندې تاسو لاس کېښودو تاسو ورسره راپاڅېدی او دوه ځله د دې صوبې ټول حکومت همدلته کې ستاسو کلي ته راغی تاسو له راغی ما ته هغه وخت یاد دی چې خلکو به مونږ ته دا وې چې ما له په دې شناختي کارت کې دا پته چې دا د یا شیرپو یا د ځموارو کې چې زمونږ کارونه کېږي هغه وخت سره د لرې لرو علاقو خلک به راتلل دلته کې به ځان له تعلق پیدا کو چې یاره مونږ مشر له بوځی چې زمونږ کار وشي ترقیاتي کارونه به ستاسو په خوله کېدل روډونه پولونه به ستاسو په خوله جوړېدل بجلی به ستاسو په خوله لګېدې پوسټینګ ټرانسفر به ستاسو په مرضی کېدو خلکو ته به نوکرۍ ستاسو په سفارش باندې ملاوېدې انشاءالله بیا به هغه وخت راولو بیا به هغه وخت راځي عزتمندو دلته کې د ترقیاتي کارونو باندې نظر واچوئ که روډ دی که سکول دی که اسپتال دی که بجلی ده که ګیس دی دا ټول هر څه چې دي دا د ملي رهبر او د شهید وطن حیات محمد خان شیرپو د علاقې لپاره خدمت دی بجلی خو را رسېدلې ده او خوره شوې ده اوس نظام ګورې هغه شانتې ټیک نه دی نظام به څوک ټیک کوي دا ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو نه علاوه بل څوک کولی شي انشاءالله هغه له به دا موقع ورکوو چې زمونږ له دا نظام ټیک کړي ګیس را رسېدلی دی خو د پریشر مسله اوس شته داسې ده او که نه دا به څوک ټیک کوي قومی وطن پارٹی ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو به یې ټیک کوي دغه شانتې زمونږ ډېر ځوانان دلته کې بېروزګاره ناست دي داسې ده او که نه 1 کروڑ 9 کروڑ خو بل چا واده کړې وه خو هغوی خو نه هغه کروڑ نوکرۍ مو لیدلې نه نور څه ولیدل دا هم صرف ولیدل چې په 1 لک روپۍ یو سکیل نوکري به خرڅېده داسې وه که نه انشاءالله دا روزګار چې دی دا د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو نه علاوه بل هېڅوک نشي ورکولی انشاءالله دې ځوانانو له به روزګار ورکوو به زمونږ نه منشور چې دی 3 ورځو کې دلته به مونږ د هغې اعلان کوو بیګا شپېل
مونږه ماشاءالله پاغي باندې بریفینګ ورکړي او تقریبا فائنل سټیجز ته را رسولې دي پاغي کې د روزګار هم چې دي ډېر لوی موقع دي تقریبا داسې که موږ ته دا موقع میلاو شو ستاسو په برکت سره به انشاءالله میلاویږي داسې پروګرام جوړ کړی دی چې هغه به د 10 لکه نوکرۍ د هر کال چې دی د هغې به دغه کېږي به او روزګار به خلکو ته میلاویږي بیا دغه شانتې د بجلۍ دا نظام ټیکول لپاره او بیا خصوصا چې د دې ریټونه هم کم شي چې ارزانه خلکو ته میلاو شي د هغې لپاره هم یو پروګرام پکې موږ راوستی دی انشاءالله په هغې باندې به عمل کوو دغه شانتې چې کوم ترقیاتي عمل دلته کې رکاو شوي انشاءالله دوباره به هغه روانېږي به زما دا یقین دی چې ستاسو په شانتې مشرانو ستاسو په شانتې ځوانانو چې ستاسو همت را سره وي انشاءالله تاسو به ووینئ چې دې علاقې نه به یو ماډل علاقه جوړوو به او دا به موږ ثابتوو به دې علاقې ضرورت دی دا د دې خاورې ضرورت دی دا د دې وخت ضرورت دی دا د مشرانو ضرورت دی دا د ځوانانو ضرورت دی دا د میندو خویندو ضرورت دی چې موږ ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپور کامیاب کړو ډیوه کامیابه کړو نو انشاءالله زموږ دا ټوله علاقه به کامیابېږي به